بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد او تر او تازه ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کړي. د چا څومره څه حاجات وي الله پاک دې دا ټول د خپل خزانو نه دا پوره کړي. او دغه رنګ الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه ظالم نه، د هر قسمه شریر نه، او دغه رنګ د هر قسمه نظرباز نه دا په امان کې ساتي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا داسې ناشنا وظیفه ده چې په دنیا کې خلک داسې دي چې هغه کله کله د چا د لاسه تنګ وي. اکثر کاروباریان حل کوي دوی د یو چا د لاسه تنګ وي او دغه رنګ سپیګمول راغلی وي. نو که دا وظیفه وکړي دغه کاروباریان خلکه به ډېر زیاته په ښه طریقې خپل کاروبار کوي او څوک به ته نقصان نشي ورکولی. بعض وخت کې دفتر کې داسې یو ظالم راشي ناستی پسې ناشنا غوندې طبیعتونه هم شته دی چې د هغه د وجې ټول دفتر دا پریشان وي. هر سړی دا و چې هلکه دا څه راغلي ناست یار دا څه شی دي، ځکه چې نه د خبرو انداز یې ټیک وي، نه له د خبرو چل ورځي، نه په ناسته پاسته پوهېږي، خو بس هسې راغلی مشر شوی او په چیر باندې ناسته وي. یا دغه رنګې اکثر په سکولونو کې داسې یو ملګری پکې داسې وي چې هغه سره وخت بهې نه تېرېږي. اکثر ته ملګري تنګ وي، کولیګ څومره وي دا تنګ وي ته سپیګمول ته راغلی وي. یا اکثر پرنسپل سې بد مزاج غوندې وي. د ټول د ټیک کولو دپاره دا وظیفه دا ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. څومره چې ظالمان دي د ټولو ظالمانو نه به الله پاک دا په امن کې ساتي. دغه رنګې بعضې وخت کې زمونږ خویندې داسې وي چې هغوی د چا د لاسه تنګ وي، په لار باندې نشي تللی، نه کالج ته تللی شي، نه سکول ته تللی شي، او دغه رنګې نه مدرسې ته تللی شي، نه بازار ته تللی شي. هغه ظالمان ولاړ وي ورته. نو د هغوی نه د نجات دپاره تاسو دا وظیفه کوئ نو ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته وظیفه زمونږ داسې ده چې روزانه به دا وظیفه یو پیره کوو، یو پیره درود ابراهیمي، بیا یو پیره دا وظیفه، او دغه رنګې بیا د هغې نه بعد بیا یو پیره درود ابراهیمي. خو یاد ساتئ چې 5 وخته لمونځ ورسره د قرآن مجید تلاوت به کوئ. وظیفه داسې ده اللهم اغفر لی، ای الله پاک ما ته بخښنه وکړې، الذنب الذي د هغې ګناه، ای الله پاک ما ته بخښنه وکړې د هغې ګناه سلطت به علی هذا چې تا دا ظالم ما باندې مسلط کړی دی، د کومې ګناه د وجې تا دا ظالم ما باندې مسلط کړی دی دغه ګناه دا ما ته معاف کړي. څومره بهترین دعا شوله اللهم اغفر لی الذنب الذي سلطت به علی هذا. نو کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله مو کوئ. ډېره زیاته اعلی وظیفه ده. اکثرو خلکو د خپلو ظالمانو پته نه وي، د خپلو حاسدینو دشمنانو پته ورته نه وي. نو دا کوئ کو تا ته پته وي کو تا ته پته نه وي، انشاءالله العزیز الله پاک به د مخکې نه زیر و زبرکۍ ختموي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.